وجود د باری تعالی څوک نه مني نو هغه مسلمان د سره دی نه چې په الله باندې ایمان راوړل دا لومبنۍ عقیده ده او بیا په الله باندې د ایمان راوړلو په سلسله کې لومبنۍ عقیده دا ده چې وجود د باری تعالی منل چې الله پاک موجود دی دا تمام کائنات تمام دنیا الله پیدا کړې ده د تمامی دنیا دا نظام الله چلی دا به زمونږ عقیده وي او دا به زمونږ ایمان وي که دا عقیده د چا نه وي نو هغه مسلمان نه دی دا عقیده د یو مسلمان دپاره د یو انسان دپاره دا ضروری ده او دا بنیادی عقیده ده چې الله موجود دی تمام کائنات الله پیدا کړي دي د تمامو کائناتو دا نظام دا الله چلی بهرحال د دې په مقابله کې د کفارو او د دهریانو دا عقیده ده چې الله نشته نعوذ بالله او دا تمام دنیا او تمام کائنات دا پخپله پیدا شوي دي د دې دا نظام پخپله چلیږي دا انسان پخپله پیدا کیږي او پخپله باندې مري هغې وایي چې الله نشته دا تمام هر څه پخپله کیږي بهرحال د دې دپاره مونږ مخکې جمعو کې د بعضې امامانو حضراتو او د بزرگانو واقعات او اقوال ذکر کړي چې په هغې کې مختلف قسمه دلایل د ائمه او د علماء کرامو په اقوالو کې راغلي اوس دې جمعه د قرآن کریم نه مونږ بعضې دلایل هغه بیانو چې دا تمام کارونه الله کوي نو په هغې کې اولنی دلیل هغه قرآن کریم کې چې ذکر دی نو د خلقت انسانی ذکر دی دلائل په زرګونو په سوونو بلکې ډېر دلایل دي په قرآن او په احادیثو مبارکو کې خو زه یو دلیل نن پیش کوم د قرآن کریم نه چې هغه د خلقت انسانی په باره کې دی د انسان د پیدا کېدو په باره کې دی چې دا انسان الله تعالی د سنه پیدا کړی دی او په څه طریقه باندې چې کوم دی دا انسان پیدا شوی د دې وجه نه الله تعالی فرمایي چې افرأیتم ما تمنون آیا تاسو نه وینئ ما تمنون هغه څه یعنی هغه ناپاکه قطره او ناپاکه اوبه تمنون چې تاسو یې چې کوم دی تویوئ یعنی رحم ته رسوئ هغه اوبه تاسو نه وینئ په هغې کې غور او فکر او سوچ تاسو نه کوئ چې دغه ناپاکه نطفه ناپاکه قطره د اوبو دا تاسو رحم ته رسوئ نو آیا اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون اانتم تخلقونه آیا تاسو د دې نه دا انسان پیدا کوئ ام نحن الخالقون او که مونږ د دې انسان پیدا کوونکي یو
په دې ځای کې الله تعالی فرمایي چې د ناپاکه نطفه دا رحم ته ور ورسیږي، نو آیا د دغې نطفې نه چې دا انسان جوړیږي د مور په خېټه کې، نو آیا دا انسان تاسو پیدا کوئ؟ اے دهریانو، اے کافرانو، کم خلق چې الله نه مني، نه هغې ته الله پاک فرمایي چې تاسو د دې نه چې کوم دی انسان جوړوئ، ام نحن الخالقون، او که مونږ د دې نه انسان جوړو. نو ښکاره خبره ده او د دې چې کوم دی واضحه جواب دی چې الله تعالی د دې نه انسان جوړوي. اوس د مور په خېټه کې په دریو تیارو کې دننه د دې ناپاکه قطرې نه، د دې ناپاکه اوبو نه الله پاک چې کوم دی انسان جوړوي. او حالانکه د دې انسان یو اندام ته جوړیږي ان تر دې پورې چې انسان الله پاک جوړ کی، په د کې ساه ور واچي او بیا چې کوم دی دنیا ته راولیږي د مور د خېټې نه. نو په دې انسان باندې چې د مور په دې خېټه کې کم دورونه تیریږي، کم وختونه تیریږي، نو دا د انسان ته پته نشته ان تر دې پورې چې د کمې زنانه په خېټه کې دا ماشوم جوړیږي هغې ته هم هېڅ پته نه لګي چې دننه څه کېږي. په دغه انسان کې الله پاک چې کوم دی د اورېدو طاقت کېدي، غوږونه وله ورکي. په دغه انسان کې دننه چې کوم دی الله پاک د لیدو طاقت کېدي، سترګې ورله ورکي، سترګې پکې پیدا کړي. په دغه انسان کې الله پاک د ویلو طاقت کېدي، ژبه ورله چې کوم دی په خوله کې دننه پیدا کړي، په دریو پردو کې دننه. دغه انسان په دې ژبه کې د سکلو طاقت الله پاک کېدي، د دغه انسان په دې پوزه کې الله پاک د بویولو طاقت کېدي. داسې مختلف طاقتونه، مختلف صفتونه الله پاک د انسان لور کی. او په دې انسان په دې بدن کې داسې نازک نازک مشینان چې کوم دی الله پاک فټ کی، چې هر یو مشین په خپل ځای باندې چې کوم دی په اعلی طریقې سره هغه کار کوي. او حالانکه دا مشینان پکې فټ کیږي او د دغه ماشوم نه پلار ته پته لګي، د دغه ماشوم نه چې کوم دی مور ته پته لګي، چې د کمې مور په خېټه کې دا ماشوم جوړیږي هغې ته هم پته نه لګي، هیڅ چا ته پته نه لګي. نو آیا په دې خېټه کې په دې دریو تیارو کې دننه دا انسان چې کوم دی چا پیدا کو؟ په ده کې دا نازک نازک مشینان چې کوم دی چا فټ کړه؟ یو متحرکه فکټري چې کوم دی د دې انسان نه جوړه شي. دا انسان چې پیدا شي دا یو متحرکه فکټري ده، هر یو اندام ځان له ډیوټي چې کوم دی شروع کی، او هر یو اندام په خپلې طریقې سره چې کوم دی هغه روان وي او په اعلی طریقې سره کار کوي. نو عزتمندو په دغه ځای کې دا انسان چا پیدا کو؟ نو دا بل هیڅ څوک نشي کولی بغیر د الله پاک نه. د دې نه دا خبره ثابته شوه چې الله پاک داسې یو ذات دی چې هغه موجود دی او دا انسان پیدا کو. دا متحرکه فکټري پیدا کړه او د دې انسان د پیدایش نه پس د ځان له یو نظام دی او ځان له یو زندگی ده چې په هغې باندې دی روان شي او چلیږي پې. نو دغه شان دا تمام کائنات او تمامه دنیا الله تعالی پیدا کړې ده او د تمامې دنیا دا نظام دا الله تعالی چې کوم دی چلی او دا روان دی. بهر حال سورت دهر کې الله تعالی فرمایي چې هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا په انسان باندې یوه داسې زمانه نه ده راغلې
لم یکن شیئا مذکورا چې نو دی شیئا هیڅ مذکورا چې د ذکر شوی وي، یعنی دی یو قابل ذکر سیز هم نو. په انسان باندې یو داسې دور راغلی دی چې دا انسان پیدا نو، هیڅ هم نو، نه د چې کوم دی اندامونه و، نه د سر و، نه د لاس او خپې وې، نه د چې کوم دی بل یو اندامو، د نوم او نشان چې کوم دی نو، د ذکر نو په دې دنیا کې. لم یکن شیئا مذکورا. الله تعالی فرمایي چې انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. انا خلقنا الانسان من نطفة، بشک مونږ دا انسان د نطفه نه پیدا کو. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، د یو مخلوط نطفه نه مو پیدا کو. نبتلیه، چې مونږ چې کم دی او ازمایو، په د باندې امتحان وکړو. فجعلناه سمیعا بصیرا، پس مونږ دا انسان چې کم دی وګرځو، پیدا مو کو سمیعا اوریدون کې، بصیرا ولیدون کې. مونږ دا انسان د مخلوط نطفه نه پیدا کو او په دې خیال باندې مو پیدا کو چې دی په دې دنیا کې په د باندې به امتحانات کیږي د الله د طرف نه. دا دنیا چې کم دی دارالامتحان دی، د هر انسان امتحان اغستی کیږي. د مالدار سړی نه د هغه د مالدارۍ په باره کې او د مال او دولت په باره کې امتحان اغستی شي. د غریب سړی نه د هغه د غریبۍ په باره کې چې کم دی امتحان اغستی شي. د ډاکټر نه د هغه د ډاکټرۍ په باره کې امتحان اغستی شي. د انجینیر نه د هغه د انجینیری چې کوم دی د هغه د پاره زیاده امتحان دی. د عالم د پاره د هغه د علم د امتحان زیاده، په دې علم کې د امتحان اغستی شي. د صحتمند د پاره د هغه نه په صحت کې امتحان اغستی شي. د بیمار د پاره د هغه نه په بیماری کې امتحان اغستی شي. د مشر نه په مشرۍ کې امتحان اغستی شي او د ځوان نه په ځوانۍ کې امتحان اغستی شي. د نارینه نه چې کوم دی په نارینوالي کې امتحان اغستی شي او د زنانه نه چې کوم دی د زنانه په حالت کې چې کوم دی امتحان اغستی شي. به هر حال دا دنیا دارالامتحان دی. نو الله تعالی فرمایي چې نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، چې مونږ په د باندې امتحان وکړو، دی مو چې کوم دی اوریدونکي او لیدونکي پیدا کو. تعالی الله پاک چې کوم دی غوږونه درکړي دي، په دې کې هم ستا امتحان دی چې ته په دې غوږونو باندې څه اورې. تعالی الله پاک چې کوم دی ښکلې او ښایسته سترګې درکړي دي، په دې کې هم ای انسان ستا امتحان دی چې ته پې څه ته ګورې. ته پې قرآن کریم ته ګورې، د علم کتاب ته پې ګورې، ته پې چې کوم دی د دین یو کار ته ګورې، یو ښه ځای ته پې ګورې او که بد ځای ته پې ګورې. په دې کې ستا دپاره امتحان دی. دا ټول د انسان دا زندگی ټوله چې کوم دی د امتحان نه ډکه ده. دا دنیا دارالامتحان دی. به هر حال نو الله تعالی فرمایي چې انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. او سورة المؤمنون کې الله تعالی فرمایي ثم خلقنا النطفة علقة، بیا مونږ چې کوم دی پیدا کړه دا نطفه، او د دې نطفې نه مو چې کوم دی د وینې یو ټوکړه جوړه کړه، د وینې یو ټینګه ټوکړه مو ته جوړه کړه او ټوټه مو ته جوړه کړه. د دې انسان او د دې مور په دې خېټه کې دننه د دغې نطفې نه الله تعالی چې کوم دی د وینې یو ټوکړه جوړه کړه، ټینګه وینه ته جوړه کړه. فخلقنا العلقة مضغة، بیا الله تعالی فرمایي چې مونږ د دغې ټوټې د وینې نه بیا چې کوم دی د غوښې یو پوټی جوړ کو، یو بوټی مو ته جوړه کړه. د غوښې یو بوټی ته چې کوم دی الله تعالی جوړه کړه، د مور په خېټه کې دننه او مور ته پته نه لګي. فخلقنا المضغة عظاما، بیا چې کوم دی الله تعالی فرمایي چې مونږ د دغې غوښې د دې ټوکړې نه، د غوښې د دې پوټي نه مو چې کوم دی هډوکي جوړ کړو، سختوالی مو پکې پیدا کو، هډوکي مو ته جوړ کړو. فکسونا العظام لحما، او بیا مو دغې هډوکي ته چې کوم دی غوښه ورواستوله، ورواغوندوله. دغې هډوکي ته الله تعالی بیا غوښه ورواچوله او انسان یې ته جوړ کړو. فکسونا العظام لحما
ثم انشأناه خلقا آخر، بیا مونږ دې په یو نوي پیدایش کې په یو ناشنا انداز کې دا انسان پیدا کو. نو دا انسان بیا دنیا ته راغی. فتبارک الله احسن الخالقین، پس مبارک دی هغه الله تعالی احسن الخالقین چې د ټولو جوړونکو نه ښه جوړونکی دی، د ټولو نه ښه پیدا کوونکی دی الله تعالی. هغې ذات چې کوم دی دا انسان په دې طریقه باندې پیدا کو. د مور په دې خېټه کې دننه چې کوم دی دا نظام روان دی، د نطفې نه چې کوم دی د غوښې ټینګه د وینې ټینګه چې کوم دی بوټی جوړیږي، بیا د دغې ټینګې وینې نه چې کوم دی د غوښې ټوکړه جوړیږي، بیا د غوښې د دې ټوکړې نه هډوکي جوړیږي، بیا د هډوکي ته الله تعالی غوښه ور اچوي. دا ټول نظام په دې خېټه کې دننه روان دی، خو د دغې ماشوم دی مور ته چې کوم دی پته نه لګي. او یو ساینسدان او یو ډاکټر ته پته نه لګي چې دا په څه طریقه باندې چې کوم دی دا جوړیږي. نو عزتمندو دا څوک کوي؟ د دې جوابدار چې دا الله کوي، او د دې بیا جوابدار چې الله موجود دی، نو ځکه دا کارونه کوي. بل څوک چې کوم دی دا کارونه دا نشي کولی. او که څوک وایي چې دا الله نشته او دا بل څوک چې کوم دی دا کار کوي، نو ان الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الله تعالی فرمایي کافرانو ته ان الذین تدعون من دون الله، بېشکه هغه معبودان باطله چې تاسو یې بلئ د الله تعالی نه علاوه، د الله تعالی نه علاوه نور معبودان باطله تاسو بلئ او د هغې عبادت کوئ، هغې ته خدایان وایئ، نو لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هغوی چې کوم دی یو مچ قدرې هم نشي جوړولی. لن يخلقوا ذبابا، هغوی یو مچ قدرې هرگز چې کوم دی نشي جوړولی. لن يخلقوا ذبابا، هرگز چې کوم دی یو مچ قدر ته هم نشي جوړولی. ولو اجتمعوا له، اگر که دا ټول معبودان باطله را جمع شي، دا تاسو چې کومو څیزونو ته خدایان وایئ، که دا ټول خدایان ستاسو را جمع شي، نو یو مچ قدر ته چې کوم دی دا نشي جوړولی. نو که څوک وایي چې الله نشته او دا ټول نظام بل څوک چلی، یا په خپله چلیږي، مثال په طور نو یو مچ دې څوک پیدا کی، یا یو مچ دې په خپله باندې پیدا شي، یا یو انسان دې چې کوم دی په خپله باندې پیدا شي، داسې کېدی نشي. دا چې کوم دی ممکنه نه ده. دا تمام کائنات الله پیدا کړي دي. د دې تمامو کائناتو دا نظام چې کوم دی الله تعالی چلی. الله تعالی چې کوم دی سره د دې ټولو قدرتونو او طاقتونو چې کوم دی الحمدلله موجود دی. او زمونږ دا عقیده ده، زمونږ دا ایمان دی چې دا تمام کارونه الله تعالی کوي. که دا انسان پیدا کیږي نو هم الله پیدا کوي، که دا انسان مري نو هم الله تعالی مړ کوي. که الله تعالی وغواړي چې دا انسان چې کوم دی مړ کړي نو څوک یې بچ کولی نشي. که الله تعالی وغواړي چې دا انسان دی ژوندی وي نو څوک یې مړ کولی نشي. دا زمونږ کلکه او مضبوطه عقیده ده، په دې به زمونږ چې کوم دی ایمان وي. که څوک دا نه مني دا عقیده، نو هغه چې کوم دی کافر دی، هغه مسلمان نه دی، د هغه عقیده چې کوم دی شکی ده. نو عزتمندو الله تعالی سره د تمامو طاقتونو او قدرتونو چې کوم دی، سره د تمامو صفتونو موجود دی. تمام کارونه الله تعالی کوي. د کافرانو به دا کوشش وي چې زمونږ او ستاسو دا عقیده دی کې چې کوم دی تزلزل پیدا کی، زمونږ او ستاسو په دې عقیده کې شک پیدا کی چې الله موجود ګینې نه دی. د کافرانو دا کوشش دی چې هغوی زمونږ ذهن ته دا خبره ور واچوي چې زمونږ دا عقیده په الله باندې چې کوم دی شکی کی. خو زمونږ د علماء کرامو، زمونږ د مسلمانانو به دا ډیوټي وي او دا کار به وي چې مونږ په الله باندې چې کوم دی مضبوط یقین پیدا کو چې په الله زمونږ ایمان دی. زمونږ دا هم عقیده ده او دا هم ایمان دی چې الله پاک سره د تمامو صفاتو، سره د تمامو طاقتونو او قدرتونو چې کوم دی موجود دی، او د تمام دنیا دا نظام چې کوم دی الله تعالی چلی. الله تعالی دې مونږ او تاسو له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.